وعلیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. یو مومن ته یو داسې تن ته چې دا دعوه کوي چې زه په خدای پاک ایمان لرم، هغه ته د خدای پاک دا حکم تل د نظر وړاندې ساتل پکار دی چې خدای پاک موږ عبادت لپاره پیدا کړي یو، لکه څنګه چې خدای پاک فرمایي چې وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی موږ پیریان او انسانان عبادت لپاره پیدا کړي دي. بیا خدای پاک موږ ته د عبادت طریقې هم ښودلې دي چې پکې عملي برخه هم شته، یعنی ظاهري حرکات و سکنات او د دعاګانو الفاظ هم دي چې ورته ذکر هم ویل کېدی شي. په مونځ کې دا دواړه خبرې موجودې دي، یعنی ظاهري حرکات هم پکې شته او ذکر پکې هم شته، دعاګانې هم شته. خو د مونځونو نه علاوه هم ذکر او دعاګانې او خدای پاک یاد ساتل دا د یو مومن کار دی. په قرآن کې خدای پاک ډېرې دعاګانې د مختلفو انبیاو په حواله ښودلې دي چې کوم موږ په مونځ کې هم کولی شو او چې ګرځو را ګرځو نو په دغه دوران د ذکر په طور هم موږ دا ویلی شو او وایو او ویلی شو. خلک په خپلو خطونو کې لیکي چې موږ ته فلانۍ ګرانه پیښه ده، فلانۍ پریشاني ده، څه دعا یا ذکر راته وښایي چې ورد موږ کوو او ګرانې او پریشانۍ زموږ لرې شي. حضور فرمایي چې عموماً زه خلکو ته هم دا لیکم چې مونځونو طرف ته پام لرئ، په سجدو کې دعاګانې کوئ، په مونځ کې دعاګانې کوئ او د خپل د خدای پاک نه مدد غواړئ. خو نن به زه د یو ذکر باره کې هم ویل غواړم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت هم دی او د خدای پاک له طرفه نازلې شوې دعاګانې دي، او که د دې په مطلبونو باندې انسان غور کوي او وایي نو که یو خوا ورته د خدای پاک د توحید ادراک ترلاسه کېږي نو ورسره د خدای پاک حفاظت او پناه ته هم راشي او د هر قسم شر نه هم محفوظه پاتې شي.
رسول الله صلی الله علیه وسلم به صرف دا چې په خپله دا په باقاعدګۍ هره شپه د ویده کېدو نه مخکې دا آیتونه او دا دعاګانې به یې ویلې، بلکې صحابو ته یې هم ترغیب فرمایلو چې هغوی دې هم دا وایي. او په ډېرو ځایونو کې د دغو دعاګانو او د دغو آیتونو اهمیت هغوی بیان فرمایلی دی، د دې فایدې هغوی بیان فرمایلی دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل ذاتي عمل باره کې هم په دغه سلسله کې روایت شته. په روایت کې راغلی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به همیشه د ویده کېدو په وخت آیت الکرسي، سوره اخلاص، سوره فلق او سوره ناس، یعنې د قرآن چې دا کوم آخري 3 سورتونه دي او آیت الکرسي، دا به 3 ځله وویل او په لاسونو به یې وپوکل او بیا به خپل لاسونه په خپل بدن باندې داسې منګل چې د سر نه به شروع راغلي او تر څو به چې په بدن تر کوم ځای پورې د بدن چې د هغوی لاس تلو نو هغه به په خپل بدن منګلو. دا کار هغوی باقاعده جاري ساتلی وو، باقاعدګۍ سره یې کړی وو او دا د هغوی سنت و. دا هر مسلمان ته هم کول پکار دی. او موږ احمدیان چې په دغه زمانه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په هر سنت باندې عمل کولو طرف ته حضرت مسیح اسلام زموږ نوره راهنمایي فرمایلې ده. موږ ته خو په دې باندې عمل خاص کوشش کول پکار دی او په خاص ډول دغو حالاتو کې چې د کومو نه موږ تېرېږو لګیا یو، د دعاګانو، د منځونو او د اذکارو طرف ته په خاص ډول نه صرف دا چې د خپل ذاتي، روحاني او د دنیوي ضرورتونو لپاره توجه ورکول پکار ده، بلکې جماعتي فتنو او فسادونو او حاسدانو او د دشمنانو شر نه بچ کېدو لپاره هم دا یو ډېر اهم فرض پکار ده چې موږ دې طرف ته پام وکړو. د دغه ذکر او د دغو آیتونو اهمیت ځینې نورو حدیثونو کې هم ملاویږي چې کوم به زه ستاسو وړاندې کېدم. تر څو چې د آیت الکرسي تعلق دی نو دې باره کې یو 2 جمعه وړاندې هم ما بیان کړی وو. نو نن به د قرآن د آخري 3 سورتونو باره کې د احادیثو په حواله به خبره کوم چې څنګه بار بار او په مختلف رنګ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلو صحابهو ته د دغو سورتونو د ویلو باره کې تلقین فرمایلی وو. په یو روایت کې د آخري 3 کلونه ویلو په بدن باندې پوکلو باره کې حضرت عایشه داسې بیان فرمایي چې هره شپه رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې کله په بستره څملاسته نو خپل لاسونه به یو ځای که او بیا په هغوی باندې به په لاسونو باندې به وپوکل او دا به ورته ویل، دا به پکې ویل چې قل الله احد او قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس، او بیا تر څو به چې ممکنه وه دا 3 سورتونه به وویل او بیا به دا 2 لاسونو کې وپوکل او په بدن به یې مږل او خپل د سر او د مخ باندې به 2 لاسونه راکاږل او بیا د بدن کومه برخه پورې چې د هغوی لاس رسېدی شو نو هغوی به همداسې کول او 3 ځل به دا کول. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې اهتمام دومره باقاعدګۍ سره فرمایلو چې حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم په آخري بیمارۍ کې په خپله به بیا هغوی دا دعاګانې کولې او د رسول الله په لاسونو به یې وپوکلې، بیا هم د هغوی لاس به د هغوی په بدن باندې مږلو. د حضرت عایشې روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې بیمار وو نو په خپله به هغوی په ځان باندې معوذات ویل او پوکل به یې
خو چې کله د هغوی بیماري سخته شوه نو حضرت عایشې به دا سورتونه ویل او بیا د هغوی د لاس د برکت په امید به د هغوی لاس په هغوی په بدن مږلو. نو دا خیال چې حضرت عایشې ته راغلو نو یقینا د دې وجه هم دا وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به دا ډېر باقاعدګۍ سره کولو او د دې د برکت اهمیت په حضرت عایشې باندې هغوی ښه واضح فرمایلی وو. بیا صحابهو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغو سورتونو برکتونو او د اهمیت احساس څنګه ورکړی و دې باره کې حضرت عقبه بن عامر بیانوي چې زما رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملاقات وشو او هغوی زما لاس راونیولو او دا یې وفرمیل چې ای عقبه بن عامر زه تا ته د تورات او د انجیل او د زبور او فرقان عظیم کې چې کوم سورتونه نازل شوي دي په هغې کې د دریو بهترینو سورتونو باره کې ونه وایم. ما ورته عرض وکړو چې ولې نه، خدای پاک دې په تاسو ما فدا کړي. نو بیا هغوی ما ته قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس وویل او بیا یې راته وفرمیل چې ابا ته دا هیر نه کړي او داسې یو شپه دې په تا تېره نه شي چې تا دا ویلي نه وي. عقبه وایي چې د دې نه پس چې کله راسي رسول الله صلی الله علیه وسلم راته دا فرمایلي و چې دا به نه هېرئ، نو د هغه وخته تر اوسه بیا ما دا هېرې کړي نه دي او یو شپه مې داسې نه ده تېره شوې چې تر څو ما دا ویلي نه وي. نو د هغوی دا فرمایل چې دا هېر نه کړي او یوه شپه داسې تېره نه کړي چې تر څو د دا ویلي نه وي، دا صفا ظاهروي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله هم څومره باقاعدګۍ سره دا ویل. د خدای پاک په خبرو، په احکاماتو او په دعاګانو د ټولو نه زیات عمل کوونکي رسول الله صلی الله علیه وسلم وو. الله به هغوی نورو ته هم دا فرمایل. بیا د سورې اخلاص اهمیت باره کې، یعنې د قل هو الله احد نه چې کوم سورت شروع کېږي، د دې باره کې یو حدیث کې داسې هم ذکر ملاویږي چې حضرت ابو سعید خدري روایت کوي چې یو بل تن وکتو چې واورېده چې هغه قل هو الله احد وایي او بار بار یې وایي. چې کله سهار شو نو هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو، ټوله خبره یې بیانه کړه او په داسې رنګ کې چې لکه هغه تن کم یا وړوکی ګڼي، په د شکایت په رنګ کې خبره بیانه کړه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې قسم مې د هغه ذات دی چې اچا په لاس کې زما ژوند دی چې دا د قرآن د درېیمې برخه برابر دی. حضرت ابو سعید خدري رضی الله تعالی عنه په دغه ضمن کې په دغه حواله په یو ځای کې په تفصیل دا هم بیان کړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلو اصحابو ته فرمایلي وو چې آیا په تاسو کې څوک د دغې خبرې نه عاجز دی چې یوه شپه کې د قرآن درېیمه برخه دی وایي. نو دا خبره په صحابهو ډېره ګرانه وه. هغوی ورته وویل چې یا رسول الله، موږ کې څوک د دې طاقت لري چې درېیمه برخه د قرآن په یوه شپه کې ووایي. نو هغوی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې الله الواحد والصمد، یعنې سوره اخلاص د قرآن درېیمه برخه ده. د سوره اخلاص د قرآن د درېیمې برخې کېدو باره کې د مسلم یو روایت داسې هم راغلی دی چې حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې تاسو ټول راجمع شئ، زه به تاسو د قرآن درېیمه برخه ووایم. نو هغوی جمع شو، ټول ته وایي چې په جومات کې راغونډ شئ. نو ټول خلک راغونډ شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم بهر تشریف راوړو او د قل هو الله احد تلاوت یې وفرمایلو او بیا هغوی دننه تشریف یوړو. نو صحابه وایي چې موږ چا وایي چې زموږ خیال دی چې د اسمان نه څه خبر یعنې وحي راغلی دی چې د هغې په وجه هغوی خپل کور ته لاړه، دننه لاړه. نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم بهر تشریف راوړو او هغوی وفرمیل چې ما تاسو ته ویلي وو چې زه به تاسو ته د قرآن درېیمه برخه اورم
ښه په غور واورئ چې دا سوره اخلاص د قرآن د 3مې برخې برابر دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ته 3مه برخه ولې ویلي وو؟ دې لپاره چې خدای پاک قرآن د توحید د ثابتولو او د دې قیام لپاره نازل کړی وو. نو په دغه صورت کې ډېر په واضح او په جامع انداز کې او په الفاظو کې د توحید بیان شوی دی. نو دې په الفاظو باندې د غور کولو او په عمل کولو په ذریعه انسان په حقیقي توحید باندې عمل کولی شي او بیا قرآن چې د واحد خدای کلام وګڼل شي او په دې باندې د عمل کوشش وکړي انسان، نو هغه به داسې لکه چې په حقیقي طور هغه په توحید پوه شو او په دې باندې قائم شو او بیا د قرآن د تعلیم باندې په مکمل طور د عمل کولو توفیق به ورته ترلاسه شي. نو انسان د صرف دومره نه دی ګڼل پکار چې ما سوره اخلاص وویلو نو د قرآن 3مه برخه مې وویله. د دې مطلب دا چې تاسو دا وایي او بیا په توحید باندې قائم شئ او په دې باندې عمل کوئ. همدغه شان ځینې روایاتو کې ځینې نور آیتونه هم دي چې د هغې باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي دي چې دا یوه برخه ده، څلورمه برخه ده. نو که دا داسې واخیستی شي نو خلک به وایي چې دا یو څو آیتونه چې موږ ولولو نو قرآن مکمل شو. حالانکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مطلب دی نه دی چې دا داسې خبرې دي چې که په تاسو عمل کوئ او بیا په قرآن باندې غور کوئ، د توحید د قیام کوشش کوئ، نو هله به تاسو د قرآن لوستونکي جوړېږئ. او قرآن څه دی؟ قرآن تعلیم د توحید قیام لپاره دی چې ور لپاره هر انسان د کوشش کول پکار دی او دوام کول پکار دی. بیا د حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها نه یو روایت دی چې هغې بیانوي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم یو تن د یوې سریې امیر په طور جنګ لپاره روان و. نو هغه به چې خپلو ملګرو له جمع ورکولو د لمونځ د قرأت اختتام په قل هو الله احد کولو. چې کله صحابیان واپس راغله نو هغوی د دغې خبرې ذکر رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته وکړو. نو هغوی ورته وفرمیل چې ده یې تپوس وکړئ چې ده به ولې داسې کول. صحابیانو چې ترې تپوس وکړو نو هغه وویل چې ځکه چې دا د رحمان خدای صفت دی او ځکه زه دا ویل خوښوم. نو په دې ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې تاسو خلک هغه له خبر ورکړئ چې خدای پاک هم هغه سره مینه کوي. بیا په بخاري کې د حضرت انس په حواله یو حدیث دی همدې باره کې چې یو انصاري مسجد قبا کې به امامت کولو او کوم صورتونه به چې په لمونځ کې ویل کېده نو کوم صورتونه چې شروع کولو نو مخکې به قل هو الله احد یعنې سوره اخلاص به ویلو او چې دا به ویلو نو بیا به ورسره څه بل صورت وویلو. په هر رکعت کې به هغه همدا کول. نو ملګرو ترې دې باره کې تپوس وکړو او ورته وویل چې ته سوره اخلاص شروع کې او بیا دا نه ګڼې چې همدا ورته کافي شو بلکې یو بل صورت هم ورسره ووایه. نو یا خو ته همدا وایه یا دا پرېږده یا بل څه صورت وایه. نو هغه وایي زه خو به دا هېڅ هم نه پرېږدم، بیخي به یې پرېږدم. او که تاسو خوښوئ چې زه د همداسې امامت کوم نو زه به ستاسو امام پاتې شم، او که ستاسو دا خبره نه ده خوښه نو زه به تاسو پرېږدم، یعنې امامت به ستاسو پرېږدم خو صورت نشم پرېښودی. هغه خلکو هغه ځان نه بهتره ګڼل نو ځکه هغوی دا خوښ نه کړ چې د هغه نه بغیر د بل څوک د هغوی امام شي. خو چې هغوی کله رسول الله صلی الله علیه وسلم نه راغله نو هغوی د دغه خبره نه خبر کړه. نو هغوی ورته وفرمیل چې هغه سړي ته چې دا کومه خبره ستا ملګري کوي نو کومه داسې خبره ده چې تا د دغې
دغه کار نه منې کوي، یعنې چې سوره خلاصون نه وی یو ماغه وی نور سورتونه نه وی، وجه سره چې یو ځای به دا د نورو سورتونو سره، او څه وجه ده چې دا په هر رکعت کې دا په ځان باندې لازم کړی دی. نو هغه وایي چې دا سورت زما ډېر زیات خوښ دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې د دې مینې ته په جنت کې داخل کړي. بیا حضرت ابی بن کعب بیانوي چې کله د مشرکانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړ چې د خپل د رب شجره نسب موږ ته ووایه، نو په دې خدای پاک قل هو الله احد الله صمد نازل کو. نو صمد هغه دی چې چا نه پلار وي نه هغه د چا پلار وي، ځکه چې یو څیز هم داسې دی چې پیدا شوی نه دی، یو څیز هم داسې نه دی چې پیدا شوی دی او مري به نه، او یو څیز هم داسې نه دی چې مړ شي نو څوک وارث به نه وي، خو خدای پاک چې عز وجل دی هغه خو به نه مري او نه به یې څوک وارث وي. ولم یکن له کفوا احد، او وایي چې د ده په شان بل څوک نشته دی، او هیڅ څیز هم او هیڅوک هم د هغه په شان نه دی. بیا یو ځای کې د حضرت ابو هریره دا روایت هم ملاویږي دې معنی کې چې هغوی بیانوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې خلک چې یو بل سره سوال کوي نو دا وایي چې خدای پاک چې هر څیز پیدا کړی دی نو خدای پاک چا پیدا کړی دی. دا سوالونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې هم کېده او نن هم دا سوالونه کېږي. نو رسول الله فرمایي چې تاسو چې کله داسې خلک وګورئ نو ورته وایي چې قل هو الله احد، یعنې هغه پورې چې دا صورت ختم کړئ، یعنې سوره اخلاص پوره ورته واوروئ. د دې په معنی چې غور کوئ نو تاسو به خبر شئ چې خدای پاک یو څیز هم داسې نه چې خدای پاک پیدا کړي، هغه د ازله راسېدی او تر ابده به وي، د تل راسېدی او تر تله به وي. فرمایي چې بیا پکار ده چې د شیطان نه دې پناه وغوښتی شي، نو بیا به ورته هغه هېڅ زیان ونه رسوي. حضرت ابو هریره بیانوي چې زه رسول الله صلی الله علیه وسلم سره راغلم، هغوی یو تن واورېده چې قل الله احد الله صمد ویل، نو رسول الله فرمایل چې واجبه شوه. نو ما ورته تپوس وکړو چې څه څیز پې واجب شو، نو هغوی وفرمایل چې جنت پې واجب شو په کوم سوره اخلاص چې ده د سورت ویلو. بیا د حضرت سهیل بن سعد د روایت دی چې یو تن رسول الله صلی الله علیه وسلم نه راغلو او د خپل د غربت شکایت یې وکړو، نو هغوی ورته وفرمایل چې ته چې کله خپل کور کې داخلیږې او په کور کې څوک وي نو السلام علیکم وایه، او که څوک نه وي نو په ځان سلامتي وایه او بیا هم یې سلام وایه او والسلام به تا ته میلاو شي، او یو ځل قل الله احد هم وایه. نو هغه تن هم داسې وکړو تر دې چې خدای پاک هغه له دومره رزق ورکړه چې د هغه ګاونډیان هم ترې فیضیابه کېدل شروع شو، او بیا خدای پاک هغه له دومره برکت هغه په رزق کې ورکړو هغه له چې وخت داسې و چې د هغه خپل لاس تنګ فاقې وې پې، اوس یې دومره کشایش ورته پیدا شوي و چې هغه به خپل د ګاونډیانو هم مدد کولو. نو انسان چې د توحید سبق زده کړي او په دې باندې عمل کوي او د ټولو قدرتونو او د طاقتونو مالک خدای پاک ګڼي، نو خدای پاک ورته بیا ډېر څه او بې انتها وروبخي. خدای پاک فرمایي په نورو ځایونو کې هم چې هغه متقي له داسې ځایونو نه رزق ورکوي چې چېرته نه د هغه سوچ هم نه وي. د حضرت انس بن مالک نه روایت دی چې یو تن رسول الله صلی الله علیه وسلم له راغلو او دا وایي چې زما د سورت قل الله احد ډېر خوښ دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې دغه سورت سره ستا مینه به تا جنت کې داخل کړي. بیا حضرت جابر نه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې چا چې هره ورځ 50 ځله قل هو الله احد وویل نو د قیامت په ورځ به د قبر نه به هغه ته آواز کېږي چې ودرېږه او
جنت کې ور داخل شه. د ابن دلمی نه روایت دی، دا د نجاشي خوری وو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمت به هم کولو. وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې چا چې په مونځ کې یا د هغې د مونځ نه علاوه سلسل قل هو الله احد ویل، نو خدای پاک د هغه لپاره د اور نه نجات فرض کو. نو دا اهمیت د سوره اخلاص. او چې کله د شپې مونږ دا وایو نو د خدای پاک وحدانیت په کار ده چې مونږ د ځان ته وړاندې کېږدو، دا د وایو. او چې کله مونږ دا وایو چې خدای پاک احد دی، نو ورسره د هغه د صمد کېدو چې کوم مقام دی او مرتبه د هغه هم زموږ وړاندې راتلل په کار ده. صمد هغه څیز دی چې د هیچا محتاج نه دی او هیچا نه هم نه ختمیږي، هیچا نه هم نه هلاک کېږي. حضرت مسیح اسلام دا خبر داسې بیان فرمایلی ده چې د صمد معنی دا دی چې د هغه نه علاوه ټول څیزونه ممکن الوجود او خالق الذات دي، یعنې پیدا کېدی شي او پیدا کېږي او ختمېدونکي دي، فنا کېدونکي دي. خو د خدای پاک ذات داسې چې صمد دی. خلک دا ګڼي چې صمد مطلب دا دی چې بې نیازه دی. بې نیازي د هغه دا ده چې نه خو هغه ختمېدونکی دی، هلاکېدونکی دی او نه به چې ختمېږي، نه د هغه په شان څیز پیدا کېدی شي. نو دا زموږ خدای دی چې د تل راسه دی او تل به وي. هغوی فرمایي چې خدای پاک په خپل ذات او په صفات او په جلال کې هم یو دی، هیڅوک هم د هغه شریک نه دی، ټول د هغه حاجتمند دي. هر ذره د هغه نه ژوند بیا مومي. هغه د ټولو څیزونو لپاره مبدل فیض دی. دنیا ته فایده ورکوونکی او فیض ورکوونکی هم د هغه ذات دی. د هغه نه د هر څیز د فیض چینې پیدا کېږي او په خپل هغه د هیڅ څیز نه فیضیابه کېږي. یعنې هیڅ څیز هم داسې نه دی چې هغه له فیض ورکوي، هم هغه دی چې د دنیا له فیض رسۍ لګیا دی او هغه نه د چا زوی دی او نه د چا پلار دی. او دا څنګه کېدی شي؟ ځکه چې د هغه همزاد څوک نشته. قرآن بار بار د خدای پاک کمال وړاندې کړی دی او د هغه عظمت یې ښودلی دی او د خلکو پام یې دې طرف ته ګرځولی دی چې ګورئ داسې خدای دی چې زړونو ته مرغوب دی. داسې نه چې هغه لکه د مړی دی یا کمزوری دی او رحم کې کم دی یا کم قدرت لري. سوره اخلاص، سوره فلق او د سوره ناس د نزول باره کې حضرت عقبه بن عامر نه روایت دی چې هغوی دا وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې نن شپې داسې آیتونه نازل شوي دي چې د دې نه مخکې چې رالیږلي شوي نو هغه دا دي، یعنې قل الله احد، قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس. بیا په حدیثونو کې د دریو رکوع د ویلو اهمیت باره کې هم روایت راغلی دی. حضرت عقبه بن عامر بیانوي چې یو ځل په یو جنگ سفر کې جنگي سفر کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په کم اس سور د هغې باګونه ما نیولي وو، مخکې ترې روان وم، نو هغوی فرمایل چې ای عقبه ووایه. نو ما د هغوی خبره په غور اورېدل شروع کړه چې هغوی چې څه وفرمایي نو هغه به زه واورم او وبه یې وایم. او لږ ساعت پس هغوی بیا وفرمایل چې ای عقبه ووایه. زه بیا متوجه شوم چې هغوی څه فرمایي، چې څه ووایم. بیا هغوی درېیم ځل هم همدا وفرمایل. نو ما ورته عرض وکړو چې څه ووایم. نو هغوی وفرمایل چې سوره قل الله احد. او بیا تر اخره پورې هغوی سورت ویل او بیا هغوی دې نه پس سوره قل اعوذ برب الفلق تر اخره پورې ویل او ما هم هغوی سره ویل. او بیا هغوی قل اعوذ برب الناس هم تر اخره ویل او ما هم هغوی سره ویل. بیا هغوی فرمایل چې کم تن چې دغو سورتونو یا دغه کلام سره د
هغوی بیا وفرمیل چې یو تنم داسې دی چې په دغه صورتونه یې د خدای پاک پناه نه یې ترلاسه کړې. یعنې دا داسې کلام او داسې دعا ده چې د دې په ذریعه انسان د خدای پاک پناه ته راشي او چیرې نه ضایع کېږي او د ټولو شرونو نه د هر شر نه بچ پاتې شي. د خدای پاک پناه ته د راتلو دې نه بهتره بله ذریعه نشته. او حدیث کې هم دا راغلي دي چې هغوی فرمایي چې دې نه بهتره پناه د خدای پاک بله نشته. بیا د سوره فلق او سوره ناس باره کې حضرت عقبه بن عامر نه روایت دی چې زه په یو سفر کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اس باغ مې نیولی و روان وم چې هغوی راته وفرمیل چې اکبر زه تاته دوه داسې صورتونه ونښیم چې قرأت یې ډېر بهتره او نفع ورکوونکی دی. نو ما ورته عرض وکړه چې ولې نه یا رسول الله. نو هغوی بیا وفرمیل چې قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس. او هغوی چې بیا د سهار مونځ لپاره قیام وکړو نو د دغو صورتونو تلاوت هغوی وفرمایلو. او بیا چې هغوی مونځ وکړو نو زما طرف ته هغوی متوجه شو او راته وفرمیل چې عقبه ته څنګه ګورې لګیا. شاید په دغه لحاظ هم چې هغوی دا ویلي وي چې ډېر واړه صورتونه دوی ویل، خو هغوی بیا فرمایل چې په دې کې خو هر څه دي. بیا یو روایت کې راځي چې حضرت ابو سعید نه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیریانو د نظر نه او د انسانانو د نظر نه به هم پناه غوښتو. او چې کله موعظتین نازل شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خپل کو باقي هر څه پرېښوده. یعنې مخکې به چې کومې دعاګانې وې دغه معاملې کې هغې ختمې کې هم دا بیا ویل. بیا حضرت عباس نه روایت دی چې یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته وفرمیل چې ای ابن عباس زه تا ته د تعوذ د ټولو نه افضل کلمات باره کې ونه وایم د پناه باره کې چې بهترینه پناه څنګه ده، د کومو په ذریعه چې یو پناه غوښتونکی پناه غواړي. نو ما ورته عرض وکړه چې یا رسول الله ولې نه. نو هغوی فرمایل چې دا صورتونه دي سوره فلق سوره ناس. او بیا آخري دو صورتونو اهمیت یو صحابي بیانوي چې یو ځل مونږ رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په یو سفر کې وو نو په د سورلۍ چې کوم څاروي وي هغه کم وو نو ځکه به خلکو په وار سورلي کوله. او په یو موقع د رسول الله صلی الله علیه وسلم او زما د کوزېدو وار و. رسول الله صلی الله علیه وسلم شانه ما ته جغت راغله او زما په اوږه یې لاس کېښود او وفرمیل چې اعوذ برب الفلق ووایه. او ما دا کلمه وویله همدغه شان بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا صورت مکمل وویلو او ما هم هغوی سره همدغه شان وویل. او بیا ویې ورپسې قل اعوذ برب الناس ویلو باره کې وفرمیل او پوره صورت هغوی وویلو چې ما ورسره بیا همغه شان وویل. او بیا وفرمیل چې کله چې مونځ کوې نو دا دواړه صورتونه په مونځ کې وایه. عقبه بن عامر جهني نه روایت دی چې یو سفر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره هم چې کله سحر شو رسول الله صلی الله علیه وسلم بانګ ویلو او اقامت یې وکړو او بیا ښي طرف ته زو درولم او بیا هغوی قرأت وکړو د موعظتینو. چې کله هغوی د لمونځ نه فارغ شو نو هغوی وفرمیل چې تا څنګه راته وکتل، یعنې هغه مخکینی روایت په شان دا خبره ده. نو ما عرض وکړو چې بېشکه ما وکتل او رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې دا صورتونه وایه د وده کېدو په وخت هم او د راپاڅېدو په وخت هم. بیا نو دا اهمیت دی د دغو صورتونو. او په دې زمانې کې خو د دې د ویلو اهمیت نور هم زیات شوی دی. په ذاتي طور زموږ روحاني ترقي او د شیطان د حملو نه د بچ کېدو لپاره هم او په جماعتي طور د اسلام خلاف چې کوم سازشونه روان دي د هغې نه بچ کېدو لپاره نن سبا د اسلام خلاف یو خوا خو چې کوم د اسلام خلاف قوتونه دي هغوی ډېر په چالاکۍ کوششونه کوي لګیا دي. نو بل خوا چې د نامې کوم مسلمانان عالمان دي مسلمانان لیډران دي هغوی یو داسې صورتحال پیدا کړی دی چې فتنه او فساد پیدا شوی دی. او مسلمان عالمان د مسلم اسلام خلاف هم چې کوم عام مسلمانان دي هغه لمسۍ لګیا دي.
او د شیطاني قوتونو له یو موقع ورکوي لګیا دي چې د هغوی لاسونه دې مضبوط شي. همدغه شان دهریت دی نو هغه هم نن سبا هغه په زور دی. او دغه خبره بیان فرمایي د سوره فلق په حواله حضرت مسیح اسلام یو ځای کې ډېر په وضاحت هغوی فرمایي چې تاسو چې د مسلمانو د دشمنانو نشانه به جوړېږي، تاسو داسې دعا غواړئ چې زه د مخلوق د شر نه چې کوم اندروني او بیروني دشمنان دي د خدای پاک پناه غواړم چې د سحر مالک دی، یعنې د رڼا د ظاهرول د هغه په اختیار کې دي. دا رڼا روحاني رڼا ده چې د مسیح په راتلو ظاهره شوې ده. او زه د تیارې شپې د شر نه چې د مسیح د انکار د فتنو شپه ده د خدای پاک پناه غواړم. او په دې کې یو خوا خو د اسلام دشمنان خلک دي چې د اسلام په تعلیماتو اعتراض کوي، او بل خوا د اسلام عالمان دي چې خپله غلطي پرېښودل نه غواړي، او د مسیح خلاف خلک په لمسولو کې مصروفه دي چې پکې موږ دا ګورو چې د پاکستان عالمان د ټولو نه وړاندې دي. په داسې حالاتو کې په پاکستان کې محمدیانو ته په خاص ډول د سنت د جاري کولو ضرورت دی. حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایي چې په سوره فلق کې چې کوم شر غاسق رضا وقب ویل شوی دی، نو په دې کې د تورې شپې د شر د فتنې نه بچ کېدو دعا ده. غاسق وي شپې ته، وقب مطلب دا دی چې په شپې کې د شپې چې کومه تیاره خوره شي، او دا د تیارې شپې د فتنه د مسیح موعود د انکار د فتنې شپه ده چې دنه پناه غوښتل شوې ده. افسوس دا دی چې د مسلمانانو په دې حال باندې چې خدای پاک هغوی ته یو دعا ښودلې ده، او د رڼا نه پس د تیارو د ظلماتو د فتنې نه د بچ کېدو لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې دا دعاګانې هره ورځ بلا ناغه وایي چې په توحید باندې قایم پاتې شي، او د تیارو د ظلماتو د فتنو نه هم بچ پاتې شي. او مسلمانانو د دې پروا ونه کړه، او مسلمانان خو په دغه فتنو کې ډوبېږي لګیا دي. اکثر هم په دغه وجه نن په دنیا کې غیر مسلمو ته په مسلمانانو باندې اعتراض کولو موقع ملاویږي لګیا ده. بهرحال د مسلمانانو دا حالت زموږ پام ګرځوي دې طرف ته چې موږ دا سورتونه د په غور وایو چې دغو تیارونو د موږ بچ شو. په شر نفاسات فی العقد کې هم خدای پاک پناه کې چې کم د نفاساتو چې کم شرونه دي، نو هغې نه هم د موږ چې کومه دا غوټې دي دې نه هم د خدای پاک په پناه کې د موږ پاتې شو. یعنې دا خلک چې د اسلام او د احمدیت خلاف ډېره په طریقه د خلکو په زړونو کې بغض و کینه پیدا کوي لګیا دي. او په دې کې لکه څنګه چې ما وویل چې غیر مسلم او نام نهاده مسلمانان عالمان دواړه شامل دي. نو یو خو د دین د خلاف کېدو په وجه دوی خپلې کاروایي کوي لګیا دي، دا غیر مسلمه د اسلام خلاف چې دي، نو هغوی د اسلام مخالفت کې دا کاروایي کوي لګیا دي. او دا نور عالمان د مسلمانانو دوی د دین په نامه د خدای پاک د فرستاده خلاف خلک لمسوي او دا کاروایي نه کوي. دا دواړو په دغه زمره کې شامل دي چې چا باره کې فرمایلی شوي دي چې ومن شر النفاسات فی العقد. بیا په سوره ناس کې د خدای پاک د ربوبیت، د مالکیت او د حقیقي معبود کېدو بیان دی. د دغه بیان نه پس د هغه پناه ته د راتلو او د شیطان د وسوسو نه د بچ کېدو دعا ده. نن سبا د دهریت او د دنیا هم ډېر زور دی، او دنیادارۍ خپلې پنجې دومره په معاشره کې په عمومي طور خښې کړي دي چې ځینې زلمي د دې نه متاثره شي. نو دا دعاګانې چې کله موږ په ځان پوکو او ورسره په خپلو ماشومانو هم پوکو چې د هر قسمه شرونو نه زموږ نسلونه دې هم بچ پاتې شي او په دین باندې د قایم پاتې شي او د خدای پاک په وحدانیت باندې دوی پوهېږي. نو خدای پاک دې وکړي چې زموږ هر تن دی په دغه صورتونو کې د په هر صورت چې کوم مضمون دی د هغې باندې پوه شي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنت باندې عمل کوونکي دي وي،
او د خدای پاک د وحدانیت مضمون دې په موږ دومره واضح شي چې د هغه نه علاوه د بل هیچا مخې ته د موږ ټیټ نه شو او هغه د ټولو طاقتونو سرچینه وګڼو، نه صرف په زړه کې بلکې په هر عمل دې دا ثابت وکړو چې خدای پاک د ټولو طاقتونو سرچینه ده، د هرې رڼا منبع ده، د هر فیض ورکوونکی دی. د مخلوق د شر نه بچ کېدو لپاره د خدای پاک مخې ته د ټیټ شو په ځای د دې چې مخلوق نه د څه امید وساتو. حضرت مسیح موعود علیه السلام چې موږ منلی دي او کومه رڼا چې موږ ترلاسه کړې ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حقیقي نور سوری دی هغه. نو خدای پاک نه دعا کوي چې خدای پاک دې موږ په دې باندې همیشه قایم وساتي او چې دې هم موږ په تیارو کې په ظلماتو کې دې ورک نشو او د خدای پاک په انعامونو کې چې د خلافت کوم انعام موږ ته ترلاسه شوی دی نو دې سره دې موږ همیشه وابسته پاتې شو او هر هغه تن چې نقصان رسي د هغه د شر نه د خدای پاک موږ په خپل پناه کې وساتي، هغه دینی شر دی که دنیاوي شر دی، د هر حسد نه او د هغه د نقصان او د دې د نقصاناتو نه د خدای پاک موږ محفوظ وساتي. همیشه د خدای پاک موږ خپل رب وګڼو او د هغه پناه کې دې پاتې شو. د ټولو بچیانو د افضل خدای پاک موږ وګڼو او د هغه په مالکیت باندې دې موږ کامل یقین ولرو. د هغه د معبود حقیقي د هغه حقیقي معبود د عبادت حقونه دې هم موږ هر وخت پوره کوو، د هغه پناه ته د راتلو کوشش دې کوو. د وسوسې پیدا کوونکي د شر نه دې بچ شو، د خدای پاک پناه ته دې راشو د دوی نه او خپل زړونه د هرې وسوسې نه دې د پاکولو کوشش وکړو او دې لپاره د خدای پاک پناه هم غواړو. خدای پاک دې موږ له دې توفیق راکړي او باقاعدګۍ سره د وده کېدو نه مخکې دا دعاګانې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حکم مطابق د موږ وایو او په ځان دې وکړو. خدای پاک دې توفیق راکړي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله